أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. سورة مومن شروع مخی آیتونو کی تذکرہ د دیو چې وګرځي پس مکه کې دی خلکو لپاره دادی چې اودی ګرځي اودی ګوري چا چې خلاف کړل د الله خبره نه د منلی د رسول نه د منلی نو هغه سشو انجام سشو. مخکینی خلق د طاقت په لحاظ سره د دین زیاتو د زمکو په نخو په لحاظ سره د دین زیاتو. الله وی هغه میرانی ولی د هغې د ګناهونو په وجه باندې د شرک او د کفر په وجه باندې نو دی لاسې دي د هغې دپاره د خلاصې څوک نه و چې بچ کړي وی د الله د عذاب نه. تذکره بیا د دې هم چې د خلکو ته رسولان براتله په واضح دلایلو باندې نو دی به انکار کو نو الله راونیول. الله ډېر سخت عذاب ورکوونکی دی. نو بیا دلیل وحیو په دې باندې چې الله وی ما پیغمبر را لېږلی و موسی علیہ السلام فرعون حامان قارون وغیرہ خلکو ته ناغي اونه مانو الټا خبرې شروع کړې دا ساحر دی دا کذاب دی وغیرہ وغیرہ او تکلیفونه ورکولې شروع کړو. وی کم چې په دې کې خولې والا خلک دي ناتې مړه کوي آتی قتل کوي او کم چې بے خلی دی بے زبان دی نو پرې دی خبره نشي کولی پرې دی. چاوی اقتلوا ابناء الذین زامن ولا قتل کوي او لونه ولا پرې دی. چداوی چې زامن ولا قتل کوي او خزې بے حیا کوي خزې میدان تراوبا سے بے حیائی کوي. کافرانو چل ول چې دې په تباہی کې دی. فرعون دلته کې هم لګیا دی خلق دوکه کوي وی پرې مې دی چې موسی علیہ السلام قتل کم د خپل رب ته دعا خپل رب ته دی आवाज وکي او هغه د زمانه بیا د اخلاص کی زه چې دا خلاف م دا ولې وی دې ستاسو دین بدلی دې پسمه کې فساد خوري. موسی علیہ السلام ته دا بزانه لګیای ستا دا خبرې ما باندې اثر نه کوي تا غزینه گواخیږي. انی عذت بربی وربکم ما الله وزریه باندې پناهی حاصله کړله د هر متکبر نه چې ایمان نه راوړي په ورځ د قیامت ما ته څوک څه نشي ویلی. الله وی حفاظت به دې زه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم تم الله رب العزت ویلو والله یعصمک من الناس یا ایها النبی بلغ ما ارسل الیک یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. نالته کې ورپسې وی تب تو رسوا پیغامات د الله چې سدي رسوا. والله یعصمک من الناس الله بتا خلق نخلاصي بچ کئ با ستا حفاظت با الله کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو چوکیدار وو جماعت کې یو وستن دا هغه باندې وسوم لیکلی د غستن دا بده چوکیدار بده سر ناسو استوانة الحارس
د چوکیدار ستن او چوکیدار به دغه سره چې کله د آیاتونو نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم بس خلاص شو ته نو چوکیداری مکو بس ته الله وی والله یعصمک من الناس سو ما د سن شي ویلې یا بھئی کم کم زینو کې الله ساتل له غز اولنا ابتدانا کورن راوتو هجرت چې کو اغازی کې اخلاص کو غار سور کې اخلاص کو بیا پسې خلق را روا سړی پسې را روانو سراقه ابن مالک وتوی اغا الله په اسمکه کې داغه په د اس خخې کړي اس بیاتلې نشو आवाज یو کو وای ځسانه یم واسطه واپس کېګم دعا وکړه چې اخلاص شم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دعا وکړه اخلاص کی الله ناغه یو پیر دعا نور هم کوشش کړو لیکن ونه شو واپس بیا روان شو نور زینو کې سمر زینو کې الله رب العزت حفاظت کړل چاول زهر عمر کړلی زهر نو الله خلاص کړو بچ کړو چا د منصوبې جوړې کړلې په دې کې پتیاره کې به قتل کو داغه نه الله بچ کړو چا پسې سړی جوړ کړو چې کوټې نه په غټ غټ راو ګرځي الله رب عزت داغه نه بچ کو سمر زینو کې خلکو کوششونه کړلی الله خلاص کړل الله حفاظت کړل الله عز بستا حفاظت کوم والله یعصمک من الناس دیجه نو وس هغه اصل صورت چې په سبانه موسوم ده رجل مومن ده داغه په نو باندې ناغه مومن رجل مومن داغه تذکرہ کوي دلته کې هغه بیان کړل مسله توحید بیان کړل د موسی علیہ السلام کله کا مرستا ملګرتیا کړل فرعون پاغه پسیم ورپسې شه دې چې مړی کم لیکن الله رب العزت د فرعون د چل ولنا خلاص کړل ای تذکرہ راضی وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه او وی رجل مؤمن یو سړیو مؤمن سړی چې هغه دیسی سړی هر سړی و ځان ته سړی وي سړی خو دیسی اخلک وي هر یو سړی و پوزه تور کی زینګریب پوزه تورول باندې سوګینګر کیږي نه قال رجل مؤمن هر یو سړی ځان ته وایي چې سړی هغه سړیتوب کار خو کنه سړیتوب کار باندې کې یو ځان ته سړی وایي وقال رجل مؤمن نو وی هغه سړی چې هغه مؤمن سړی رجل مؤمن من آل فرعون د فرعون د آل نو یکتم ایمانه خپل ایمان پټ ساتو یا یکتم ایمانه خپل ایمان ټینګاو اتقتلون رجلا نغرا پاسید نوې اتقتلون رجلا آیا تاسو وجن یو سړی لرا ای یقول ربی الله پدې وینا باندې چې رب هغه وی رب زما الله دی صرف هغه خدا خبره کوي کنه تا د نور چاته سویلی حق خبره کوي هغه دا وی رب زما الله دی نو پدې کې دا نور نقصان څه دی څه چلی کړل الله ته بسوک دام نشي ویلې چې هغه زما رب دی داغه جرم څه دی جرم یو خای وي بل جرم خداغه نشتی خو صرف دا وینا داغه جرم دی چې هغه رب زما الله دی نور زنه کې الله رب العزت تذکرہ کوي دی مخکې څه تیر شي د خلکو چې سزا ورکړل دی مؤمنانو لنو پدې بنا باندې رستم راضی وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد دا خلق بد نه غني مگر دا خبره چاغه وي وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا دی ایمان راوړل ایمان په خلکو باندې بد لګي توحید په خلکو باندې بد لګي دی وجمانه دل دی خلک لګیا دي کورون نه وباسي د کلی نه وباسي څوک دا قتل دمکیانی ور کوي
ولې په دې وینا باندې چې هغه رب زما الله دی. رجل مومن دی، بعضی وایي دا د فرعون د آل نه و، دا قبطي و، نو څوک پکې دا وایي دا د تره زوی و، او بعضی وایي نه دا قبطي نه دی، دا بني اسرائیلي دی، بني اسرائیلو کې دی. خو آل فرعون ځکه چې فرعون آل کې و که نه، فرعون بادشاه و او دی رعیت و که نه. بیا رجل مومن دی نو مختلف اقوال پکې دي. بعضې وایي د نوم سمعان نومې و، څوک وایي حزقیل نومې و، څوک وایي حبیب نومې و. مختلفو مفسرینو مختلف نومونه لیکلي. خو دا حبیب او هغه حبیب نجار چې کوم صورت یاسین کې ذکر دی دا دواړه جدا جدا دي. ولې هغه دا موږ ویلو د عیسی علیه السلام دور دی او دلته کې دا دور د موسی علیه السلام دی. دې دواړو کې لږ فرق نه دی، په سوونو کاله نه دی، په زرګونو دی، زرګونو کاله فرق دی منځ کې. نو موسی علیه السلام ډېر مخکې تیر شوی دی، عیسی علیہ السلام بیا ډېر وروسته دی. نو هغه واقعه حبیب النجار والا صورت یاسین کې جدي هغه جدا ده، دا جدا واقعه ده. هلته کې هغه وجل دی او دلته کې دا وجلی شی نه دی، دی الله بچ کړلی. وقال رجل مؤمن، نو وی یو سړی مؤمن من آل فرعون د آل د فرعون نه یکتم ایمانه چې خپل ایمان یې پټاو، خپل ایمان یې پټ ساته تر دې وخته پورې. ولې دې لپاره چې څوک راته سو نه وایي، خو چې کله بیا ضرورت راغی نو په هغه ضرورت په وخت کې به بیا خپل ایمان ښکاره کوې. نو هغه راغی ودرېد. هلته کې فرعون څه وی؟ ضروني اقتل موسی ولیدعو ربه، وجنه مې. دی وایي ښه، دی راپاڅېد. اتقتلون رجلا، آیا وجنئ تاسو یو سړي لره، ان یقول ربي الله، په دې وینا باندې چې هغه وایي رب زما الله دی. صرف په دې وینا باندې چې وایي زما رب الله دی، په دې وینا باندې وجنئ. وقد جاءکم بالبینات، او یقین راوړلي هغه تاسو ته واضح دلایل من ربکم، ستاسو رب د طرفنا. دلایل ورسره دي که نه؟ خبره کوئ نو خبره ورسره وکئ. هغه څومره معجزې پیش کړلي، مقابله سره تاسو کړله ستاسو ساحرانو، هغه ټولو بیلله. ساحرانو تسلیم کړلی چې آو دا موسی علیہ السلام په حق پیغمبر دی. نورم دلائل دی پکې. وَإِن يَكُ كَاذِبًا بِالْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ، که تاسو نه منئ چې تاسو وایئ دا دروغجن دی. وَإِن يَكُ كَاذِبًا، که چېرې دی دروغجن، فعليه کذبه، نو په ده باندې وبال د دروغ د ده وایي. که دی دروغ وایي نو وبال د ده نقصان د ده تاسو باندې څه دي. وَإِن يَكُ صَادِقًا، او که چېرې دی رښتونی، یُصِبْکُم بَعْضُ الَّذِي یعدکم، که دی رښتونی نو وبرسي تاسو ته بعضې د هغه څه نه چې دی تاسو سره واده کوي. موسی علیہ السلام ورته ویلي وو، تذکره یې ورته کړله، دې له یې یره ورکړله تباه به شئ. ګورئ نو که تاسو خبره ونه منئ نو دی رښتونی او تاسو ورته دروغجن وایئ، تاسو یې ونه منئ نو هغه څه به در ورسي چې دی کوم څه وایي. ان الله لا يهدي من هو مسرف کذاب، یقینا الله ہدایت نہ کئی ہر هغه چاہتا چې هغه حد نه تېرېدونکی کذاب دروغجني، غټ دروغجني. هلته کې هغه څه وی؟ فرعون، حامان، قارون وی، نور وی ساحر کذاب وی. دلته کې هغه رجل مومن وی هغه سړی چې هغه مسرف وي، د حد نه تجاوز کوونکی او کذاب یې غټ دروغجني، نو الله د هغه ته هدایت نه کوي، هغه کامیابی نه. نو بیا وی یا قوم لکم الملک، اے قوم زما ستاسو دپاره بادشاهي ده نن ورځې، غالب یې په دې ځمکه کې، ظاهرین فی الارض، ظاهر یې په دې ځمکه کې، غالب یې په دې ځمکه کې، ستاسو نه علاوه بل څوک څه نشي کولی. اوس دلته کې خو دغه ظاهري خبرې دي،
دنیوي خبرې دي، د انسانانو خبرې دي. نو فمن ینصرنا من باس الله، نو څوک به امدادو کی زمنګا، څوک به بچ کی منګا د الله د عذاب نه، ان جانا کا عذاب د الله راشي منګتا، کله الله عذاب راشي نو زمنګا امداد به څوک کوي؟ څوک شته چې د الله د امداد نه یو خلاص کی. قال فرعون، دې لګیا خبره کوي فرعون پکې منځ کې راټوب کړه خلکو ته وایي ما اریکم الا ما ارى، وی رائے نه در کوم تاسو له مگر هغه څه چې کوم رائے ما درکړل تاسو له مخکې، وما هديكم الا سبيل الرشاد، او نه خیم تاسو ته مگر لار د کامیابی. فرعون لګیا دی تاسو د کامیابی لار خیم، کته په خپل باندې په غلط لار روانه، د تباہی په لار باندې روانه، ته خلکو د کامیابی لار ده. وقال الذي آمن يا قومي، اصلاړو پروا نه کوي چې هغه ته وایي چې تک کوم لار خو دی شي نه چېړل مه کوه، نښله مه چا سره، خپل کار سره کار ساته ښه، چې چا سره نښلې نو په دنیا کې خو ټول د قصې دي، نو بیا به مخې ته قدم وانخلې ګورئ، نه خپل کار سره کار ساته چې مخې ته ځې. وقال الذي آمن، نو وی هغه سړی چې ایمان راوړی وي، یا قوم زما قومه انی اخاف علیکم، یقینا یریږم په تاسو باندې مثل یوم الاحزاب، په شان دا ورځې د هغې مختلفو ډلو، مختلفې ډلې چې کومې دنیا کې تېرې شوي دي د هغې باندې ورځې راغلي، د هغې آخري ورځ د هغې پیدایش کې دومره خبره نشته، په تاریخ وفات کې خبره ده، دنیا د رخصتۍ خبرې دي، هغه ورځ د څه وه؟ د ورځ د هلاکت وه او ورځ د عذاب وه، یوم الاحزاب. خلق لګیا دي، څوک لګیا دي یوم پیدایش مناوي، څوک لګیا دي یوم وفات مناوي، څوک ورته لګیا دي هغه لګیا دی برتھ ډے ورته وایي، اول لګیا دي څوک ورته یو نوم وایي او څوک ورته بل نوم وایي، دغسې دا بل نه هغې ته څوک کلیزه ورته وایي، څوک ورته عرس وایي، څوک ورته څه وایي، څوک ورته څه وایي، دا لګیا دي مختلف. دا ټول د غیر دینو خلکو خبرې دي. څوک چې په دین مایې لګیا دی نه هغه او نه تاریخ پیدایش مناوه او نه وفات مناوه، دارنګې که په دین په لحاظ سره شي، هر ورځ باندې هر تاریخ باندې څه نه څه خلک مړه دي وفات شي دي ګره، نو دا به هر ورځ ته په دې غم کې اخته کار ته به مخې ته کار به نه کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی په ربیع الاول کې پیدا شوی دی او په دې ربیع الاول کې بیا وفات شوی دی. تاریخونو کې اختلاف شته، نو تاریخ چې دی هغه پیدایش دی او 12 چې دی نو هغه مشهوره ده، 12 وفات ورته خلک وایي، لیکن 12 وفات هم صحیح نه دی، صحیح نه راځي، اختلاف په هغې کې هم شته. بهرحال دا خلک چې کوم مناوي میلاد مناوي بل څه مناوي، نو دی هغه اصل شی چې کوم دی هغه پرېښودی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاریخ پیدایش دی، تاریخ وفات دی، الله د خلکو نه ګډوډ کړلی، او دا ضروري خبرې نه دي، په دې باندې پیدا شو په دې باندې ته ګډېږه، په دې باندې وفات شوی دی نو بیا ګډېږه. هلته کې کالاشیان دي، کافر دي، نو هغه په چې سړی مړ شي نو 3 ورځې هلته کې یو ځای وله جوړ کړلی، په هغې کې کېنولی، او دا ټولو ته ګډېږي. کوم چې کافرستان والا کالاشیان دي، بمبورې ته او دغه علاقې دي، دغه چې کوم دا خلک دي مړی سره دا کسب کوي، مړی کېنولی، هلته کې ستنې جوړه کړله او سره ډبه جوړه کړله، په هغې به یې ناسي او هغې باندې کېنولی او دا خلک ورته ټول ګډېږي، نمبر په نمبر باندې راځي ګډېږي ورته. دا د ګډېدو دا زموږ دا دین چې دا د ګډېدو نه دی، دا د تاریخ د پیدایش هم نه دی، دا د وفات هم نه دی، دا کم میشن چې دی هغه میشن خپلول غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې قصو لپاره نه راغلی،
که راغلی وی نو خپل تاریخ پیدایش به په خپله مناو کړی. بیا صحابه کرام دي، نو صحابه کرام څومره صحابه کرام تیر شي دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، عمر رضی الله تعالی عنہ، عثمان رضی الله تعالی عنہ، علی رضی الله تعالی عنہ، دا خلفای راشده دي. دې خلیفګانو چې ته مناو کړی دی، ته د هغې نه زیات په دین باندې مینې، په پیغمبر باندې زیات مینې ته هغو نه دی مناو کړی، نه تاریخ پیدایش مناو کړلی، نه تاریخ وفات مناو کړلی. دی لګیا دی لګیا دی مناوال کوي. نه نه هغه میشن چې هغه کوم راوړی نو هغه میشن خپل کا، کامیابي په هغې کې ده. ابو لهبو خوشحالي وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پیدایش باندې، وینځ یې آزاد کړه. وینځ یې آزاد کړه نو د ابو لهب ته څه فایده میلاو شوه؟ پیدایش باندې فایده نه میلاوي. او دا کم کسبونه چې دغه میلادونه مناوهل، دا بیا رستو 600 کال رستو په 9 هجری کې 9 صدۍ کې 600 تیرشي دي، 600 رستو 604 کې تقریبا دا خبره بیا شروع شي. خلکو شروع کړله یو بادشاهو، نو خلکو له خو د تنګړي دپاره یو شی پکاري که نه، نو د پیغمبر خو د هغې نه خو د ټول نه اوچت شخصیت هغه دی، جو دغه ټولو نه ښه دی. ځه خلک لګیا دي په یو څه باندې کوي، بل څه باندې کوي، د به ګېدا شی راواغست، مولیان امځان سره ملګري کړه. نو باید مولیان لګیا دي، یو هلته ګډېږي، څوک په محراب باندې له پاسه ګډېږي، په منبر باندې له پاسه ګډېږي، څوک محراب کې ګډېږي، هلته کې مقتدیان ورسره دي، څوک هغه سره هم ګډېږي. بعضې په کرسۍ باندې لګیا دی ګډېږي، او بعضې چې حل پرې راشي هلته کې کرسۍ کې پسې راپاسې په کرسۍ کې هلته کې خمبیره کي، ولې هغه باندې هم دغه حل راغلی که نه، نه حل به یوازې تا باندې راځي څه، بل باندې هم راغلی هلته کې مړی باندې ولغلی شو. دا قصې کي. یا قوم ای زما قومین یا خاف علیکم مثل یوم الاحزاب، یقینا یریږم په تاسو باندې په شان د هغې ورځې د مختلفو ډلو. څوک هغه مختلفې ډلې کومې وي دي؟ وایي مثل داب قوم نوح، په شان د حالت د قوم نوح باندې. د نوح علیه السلام آخرنی حال چې و اوبه پرې راغلې، دریاب زیات شو، اوبه راوزېږېدې، او دلته کې دا ټول هر څه غرق شو، اوبو باندې، سیلاب باندې، طوفان نوح باندې، هغې کې تباه شو. د هغې خلکو آخرنۍ ورځ دا یاده کوي، د عادیانو آخرنۍ ورځ یاده کوي، و سمودیان او سمودیان د هغې حال. والذین من بعد ما، کسان چې دي نه رستو، مطلب نور پکې هم ډېر شی دي. د نوح علیه السلام قوم و عادیانو سمودیانو، دا خو د موسی علیه السلام په دور کې دا سړی لګیا دی، نو دې نه مخکې څومره دورونه تېر شي دي، ټول پکې دي. د لوط علیه السلام دور هم په دې نه مخکې تېر شوی دی، صالح علیه السلام دی، شعیب علیه السلام مخکې تېر شوی دی. وثمود والذین من بعد ما، کسان چې دي نه رستو، وما الله یرید ظلما للعباد، او الله اراده نه کوي د ظلم په خپلو بندګانو باندې، هیڅ قسم ظلم الله په خپلو بندګانو باندې نه کوي. دا خلک چې څه کوي نو ځان سره په خپله کوي، څه چې کېږي دا د دې عمل نتیجه ده که نه. ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، لګیا دی هغه بیان کې، نو ایس قوم زما یقینا یریږم په تاسو باندې په شان د هغه ورځې د چغو وهلونه، دا ورځ د چغو نه، د اوازونو نه، اوازونو ورځ به یو اواز به کوي، خلک به لګیا نو های وی پریادونه به کوي، جړه پریاد به کوي. دارنګه یوم التناد د اوازونو ورځ ده، اوازونو ورځ نه اواز به کولیږي، پلان کې د پلان کې زوی څه شو، هغه دې مخې ته راشي، پلان کې د پلان کې زوی کامیاب شو، پلان کې د پلان کې زوی ناکام شو، دا اوازونه وي.
هر طرف نوازونه دا اعلان نو بکولای کیږي دا پلان کې د پلان کې زوی حساب داغه سره وشو د جنتی دی ادا بل چې حساب سره وشو د جهنمی دی خپل مواز بکئی هاي افسوس بوئی تر دې پورې پیغمبران به موازونه کوي نفسی نفسی بوئی هر یو سړی ولګیای پیغمبر به ملګیای زمونږ پیغمبر بوئی امتی امتی زما د امت بس حالی زما د امت سر بس کیږي غم وسره د زمونږ د خلکو سره غم دی دنیا کې وسرم دا غم او آخرت کې وسرم دا غم دی او دلته زمونږ د خلکو غم د خپل خېټې سره دی اخله وې د نورو د وګو د ډوډو زمو د ډوډۍ سره کار دی حلوا به کوم ځای میلاوي نو پلاو به کوم ځای میلاوي وریجې پخشي دي وریجې پسې منډې وایي یوم التناد وي دا چغې وباسي مرګ پر ورځ باندې چغې وباسي هلکه وریجو له راځي وي یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد اے قوم زما یقین یریږم په تاسو باندې دا ورځې دا وازونو نه یوم تولون مدبرین په ورځ باندې چې ورګرځول کېږي به تاسو مدبرین یوم تولون مدبرین چې واپس کېږي به تاسو شا کوونکي مالکم من الله من عاصم نبی استاس د پاره د الله د طرف نه څوک بچ کوونکې ومن یضلل الله فما له من هاد او چاله چې گمراه کی الله نو نشته داغه د پاره څوک لار خودونکې داغه د پاره بنئ دا ورځ را روانه ده دنیا ده نو دنیا نام تاسو اوس بل طرف ته آخرت ته روان یئ چې آخرت ته روان یئ نو هلته کې زی نو زی کنټرول لګورئ ښه نو هلته کې د حساب کتاب به سره کېږي نو چل دنیا کې چې گمراه شوې نو هلته کې بیا څوک لار ښودونکی نشته چې تا ته بیا هدایت نصیب شي ورپسې یوسف علیه السلام خبره پکې هم کوي بیان کی دا ټیم لګ دی بیا وشي وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا او وی هغه سړی مؤمن من آل فرعون د فرعون د آل نه یکتم ایمانه چې پټاو خپل ایمان یا ټینګې ساتو خپل ایمان کله یو خبره داسي پټې ساتو نو خپل ایمان راښکاره کو یا خپل ایمان ټینګاو په دې باندې چې بیان کې نو خپل ایمان په دې باندې کلکیږي ټینګېږي دیو جنا زمونږ تبلیغیان رونوي که مونږ نه کې بعضې خبرې داسي چې هغه پتا کې نه نو د هغې دعوت شروع کا نو بل ته د ایمان د مانځه دعوت ورکوه بل ته کومه خبره چې پتا کې نیمګړې ده هغه دعوت خلکو له ورکوه نو آخر ستا سره ته به ورکوزه شي ښه هلکه مانځه له راځه دلته کې یو سړی هغه وایي زه مونځ نه شم نه کوم وایي مونځ نه کوې مه کوه خیر دی طریقې باندې خوراک ګرځول غواړي کنه وی دې چل کوه چې کله دا خلک مانځه ټیم شي بانګ ووایي نو ته دا خپل شټر راکته کا دکان بند کا او دا ټول خلکو ته ووایه راځه که مانځل راځئ نو خلک مانځله بوځه ته واپس لاړ شه خپل دکان کولاو کا ټیک هغه سړي شروع کړه یو ورځ بله ورځ خلکو ته وی وایه که مانځل راځئ او په خپله به لاړ واپس دکان بیا کولاو کو دغسې دکان کې به یوازې ناسو نور دکان ټول بند دی د دکان به کولاو دی لږ وخت یو ورځ چې تېره شوه دا څه قصه ده نو دا دومره تکلیف کومه که نه دا مونځ کوم ولې نه نو بیا مانځه باندې شروع شو نو دا کله چې سړی دعوت ورکوي نو دی پکې په هغې عمل باندې دی په خپله باندې راواوړي نو دا رجل مومن او خپل ایمان پټ ساتو نو خپل ایمان چې کلکې نو د هغې دپاره خبره طریقه دا ده چې بیانونه شروع کا د هغې دپاره طریقه دا ده اعلان وکړه هلکه زه مسلمان یم ښه خلک به بیا هر یو سړی وایي که دغه مسلمان دی دغه مؤمن دی دا د موسی علیه السلام ملګری دی نو دی اوس ښه کلکېږي ښه دې وجې نه کله چې خلک کافر ملک کې اوسېږي او مسلمان وي نو هغه ښه کلک مسلمان وي زمونږ مسلمانانو منځ کې یو سړی مسلمان دی هغه پته نه لګي دومره خاص هلته کې هغه چې هغه په دین باندې ښه کلک عمل کوي هر مسله باندې هر حکم باندې هغه عمل کوي او دا نور چې موږ وکړه که ونه کړه نو یکتم ایمان او ټینګې ساتو ټینګاو کلکاو خپل ایمان نو اعلان کوي اتقتلون رجلا یقول ربی الله
آیا وجنی تاسو یو سړي لرا چې هغه ویره زما الله دی وقد جاءکم بالبینات یقین راوړي دي تاسو ته واضح دلایل ستاسو رب د طرف نو یکو کاذبن کچری دې درو جن فال کذبون په دبانې وبال د درو د دبای ویکو صادق نو ک دې رښتونه یوسف کوم بازو الذی یعیدکم نو برسی تاسو ته بازی دا غس چې دې تاسو سره وعده کوي ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب یقینا الله هدایت نه یارا چاته چاغی د حد نه تجاوز کوونکې درو جن یا قوم زما قوم لکم الملک اليوم استاذ لپاره بادشاہی نن روزه ظاهرین فی الارض غالب یی خکاره پزمګه کې فم ینصرنا من باس الله نو څوک به امدادو کی زمونږ د الله د عذاب نه جانا کوم راشي مونږ قال فرعون وی ما اوریکم الا ما ارى رای ندر کوم تاسولا مشوره ندر کوم تاسولا مگر عاشقم مخکې کما رای در کړلا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد او نخم تاسو ته مگر لار د کامیابی وقال الذي آمن وی هغه سړی چې ایمان راوړ یا قوم زما قوم یا خاف علیکم مثل یوم الاحزاب یقینا یریګم پتا سبانه پشان د ورځې دا مختلف وډلو مثل دا بقوم نوح پشان د حالت د قوم نوح د عادیانو د سمودیانو والذین من بعد ما چې رسل دینو وما الله یرید ظلم للعباد او لا نغواړي هیڅ ظلم الله اراده نه کوي د هیڅ قسم ظلم په خپل بندګانو باندې ویا قوم زما قومه ان اخاف علیکم یوم التناد یقینا یریګم پتا سبحانه د ورځ د आवाजونو نا یوم تولون مدبرین پارما چور ګرځي کې تاسو شاکون کی مالکم من الله من عاصم نه به تاسو د پاره د الله طرف نه څوک بچ کون کې و ما یذل الله او چاله چې الله گمراه کی نو فمالو من هاد نه به دا پر رسول الله خودن کې الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي اللهم قنا عذابك يوم تبعث ربنا ظلمنا انفسنا